چند عمرونو دی ادکڑ خلائق مرگی آوایا چتا سکڑ خلائق مرگی آوایا چتا سکڑ خلائق چند عمرونو काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए, लेकिन फिर उन्होंने जो मुझे बताया था उसकी वजूहात थी, उसमें बड़े दिल गिरफ्तार थे। तो ये उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसके तमाम धड़े जो है वापस में इत्तेहाद कर लें। अब वो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी ख्वाहिश थी। मैं अपील करता हूँ तमाम जो PFUJ के धड़े हैं, रहमुल्लाह यूसुफ साहब अब दुनिया से चले गए हैं, तो उनकी जो ख्वाहिश थी उस पर अमल दरामद करें और वापस मुल्क के दें। आजिज़ी भी तो उनकी जो आजिज़ी है वो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत थी। तो सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपने पीछे बहुत से शागिर्द छोड़े हैं और मुझे उम्मीद है उनके शागिर्द भी उन्हीं की तरह नाम कर रहे हैं। कई सफ़र किए आपने साथ? जी मैंने उनके साथ बहुत सफ़र किए हैं। मैंने बहुत सी रहमुल्लाह से द मर्ग چې کوم دی زه دا وایم چې دا د هغه د فیملی دپاره نه بلکې دا زموږ د ټولو دپاره صحافي او زه دا وایم چې پښتنو صحافیانو دپاره زه یو خبره کوم چې رحم الله یوسفزی صاحب چې کوم دا د پښتون صحافت چې کوم دی د هغې پاینیرز او دا څومره چې د دې نه پس پښتانه صحافیان راغلي دي نو دا رحم الله صاحب را مخکې کړي دي. رحم الله صاحب ته لاره زه په خپله باندې ما ته دا شرف حاصل چې زه د هغوی شاګرد پاتې شوی یم، ځکه نن څه لږه ډېره زده کړه مو کړې ده. نو دا ټوله چې کوم دی زه چې د دې کریډټ چې کوم دی رحم الله صاحب ته یو ډېر بهترین انسان و، یو ډېر مذهبي انسان و، ورسره چې کوم دی یو قام پرسته پښتون و، یو قام پرست پاکستانی و. او زه دا ووایم چې په هغه باندې نه صرف د هغوی کور بلکې زه دا ووایم چې دا ټوله سیمه په یتیمه شوه. د دې سیمې غریبانان په زرګونو خلک چې کوم دی هغوی کوشش کړی و چې یاره د هغوی خپل چې څومره تعلقات وو هغه د دې دپاره استعمال کړو چې د دې علاقې غریب سړي له نوکري وګوري، د دې علاقې کې ډیولپمنټ کار وکړي، د دې علاقې چې کوم دی ډاکټر فیسیلیټیټ کړي، جرنلسټ فیسیلیټیټ کړي. نو زه دا وایم چې د هغوی د مرګ چې کوم دی دا نن د خیبر پښتونخوا او بیا خاص پښتون صحافت زه هغه د لیول پاکستان کې دې وخت کې د هغه د نړیوال لیول شخصیت و. نو دا یو ډېر لوی لاس دی او زه نه ګڼم چې دا به په نږدې وخت کې دا پوره شي. حسن صاحب د څو میاشتو د هغه چې کومه بیماري وه چې په هغې کې هغه په ټلیفون هم خبرې نه شوې کولی. آیا د افغانستان کم د حالات چې راله دا کم حکومت چې راله که هغوی ټیک ټاک وی او د هغوی په افغان امورو چې کومه تجربه وه په دې حواله به د هغوی وینا او د هغوی خبرې به د خلکو دپاره ډېر اهم او دغه نه په دې باره کې تاسو څه وایي؟ زه دا وایم چې افغانستان له که په میډیا کې شناخت ورکړی دی نو هغه رحم الله صاحب ورکړی دی. د افغانستان زه دا وایم یوازې افغانستان نه که هغه سریلنکا کې کنفلیکټ او هلته کې تللی دی، هغه د دنیا مختلفو ملکونو کې